سنچی هجری وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولیدو چې د خپل صحابه کرامو سره تللی دی او د خانه کعبه طوافونه کوي عمرې لته دی. سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل زه په خوف کې تللی ما عمره مې کړې ده راځي چې زه عمرې له صحابه کرامو سره روان شو. نو چې کله مکی مکرمه ته ورسېدل د حدیبیه مقام ته او مکی والو خبر شو چې نبی علیہ السلام سره د صحابه کرامو مکی ته روان دي نو د خپل بیزتی ګڼله ویخه زمونږ دشمن زمونږ کلی ته روان دي مونږ په خبر نه یو نشی راتله مکی ته. الته نبی علیہ السلام د حدیبیه په مقام کې بند کو منع کو وی مخ کې مرازه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مونږ جنگ لنه یو راغلی مونږ اسلحې نه دی راوړي مونږ ځان صرف عمره کوو واپس زو تاسو ته مونږ څه وایو مونږ د الله کور له راغلی یو وینه شهرات له مخکې نه شهرات له د حدیبیه په مقام کې ایثار کړو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې په شرایطو باندې صلح وکړه چې هغه شرایط بالکل د منلو نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم سره هغه شرایطو ته غاړه کې خودله. هغه غیر چاپیره صحابه کرام موجود عمر رضی الله تعالی عنہ موجود داسې یو زورور صحابي موجود هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رضا سره د شرایطو ته غاړه کې خودله دغه شرایطو ته غاړه کې خودله. په هغې کې یو شرط دا کنه یو شرط دا چې د مکې مکرمې نه یو کافر مسلمان شو مدینې منورې ته تاسو له درغې مونږ ته به واپس کوئ. که یو سړی مسلمان شو مدینې ته درغې مونږ ته به یې څه کوئ واپس کوئ. خو که نعوذ بالله الله دې نه کړي ستاسو نه یو کس مرتد شو کافر شو مونږ ته مکې ته راغی مونږ به یې نه واپس کوو. او څنګه عجیبه شرط و که زمونږ نه کس درغې تاسو به یې واپس کوئ خو که ستاسو نه کس راغی نو مونږ به یې نه واپس کوو. داسې عجیبه شرایط یې کېښودله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ومنل خو چې دا شرایط لیکل کېدل کنه لا دا شرایط لیکل شوي نو چې په دې دوران کې یو صحابي راغی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ. دا هغه صحابي چې په زنجیرانو کې تړلی شوی و په زنجیرانو کې تړلی و په خپو کې بیړۍ پرتې وي او نبی علیہ السلام ته ځان راورسو وی الله پاک پیغمبر ته مې ځان رارسولې ما به دوی له نه ورکوي ما به دوی له نه ورکوي زما حالت ته وګوره زه دوی تړلی یم ما اسلام راوړی خو ما مکې ته نه پرېږدي دا خو ښه ده چې تاسو دلته رالی چې ځان مې درته راورسو. د دې ابو جندل رضی الله عنه پلار سهیل ډېره په دغه ټایم کې مسلمان شوی نه دی دا معاهده د لیکله د کافرو د طرف نه سفیر دیو نو د لیکل کول او زوی مسلمان شوی چې مسلمانانو ته ورسېدو نو سهیل ورته وایي ما ته زما زوی واپس کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ما خو در سره شرایط لا لیکلي نه دي دا خو چې سره کله ولیکم بیا به سره په دې معاهده ما خو لا شرایط لیکلي نه دي هغه په دې دوران کې راغی نو چې موږ له راغی ما خو سره لا دا نه ده منلي کړی دی خو لا در کوم نه دی خو مخکې راغی د شرایطو نه که نه هغې ورته کو شرایط لیکلی شوي دي او که نه دي خو دی به موږ ته حواله کوي دی به موږ ته حواله کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاره دوی له کافرو له ورکوي کافرو له ورکوي. ابو جندل رضی الله عنه چغې کړي مسلمانانو ته وی ای مسلمانانو ما ته وګورئ زه په کوم حالت کې تاسو له راغلی یم زه مسلمان شوی یم دوی ما د اسلام نه اړئ او تاسو بیا ما دوی ته سپارئ. نبی علیہ السلام یې ورکوي زموږ معاهده پې ماتېږي چې کله دې ورکو که نه روانېدو دې په جړا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ابو جندله صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره انشاءالله یو لاره روباسي ستا دپاره به الله یو لاره روباسي. دې د مکې والو بووستو چې نبی علیہ السلام څنګه مدینې منورې ته راورسېدو په دې کې یو بل صحابي راغی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه دې راغی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راوتښتېدو وی د الله پاک پیغمبره زه مسلمان شوی یم زه مسلمان شوی یم خو چې دې څنګه راورسېدو په دې کې پسې شاته دوه کافر راورسېدل وی ابو بصیر زمونږ سړی دی د مکې نه راغلی مدینې ته تا را سره دا لیکل کړي دي چې کوم سړی د مکې نه مدینې ته راغی موږ به در واپس کوو موږ ته سړی واپس کا. ابو بصیر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وفرمایل ما ورته ما واپس کوه دوی بیا ما د اسلام نه اړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو بصیر ما معاهده کړې ما لیکل کړي د دوی سره ویزه صبر کوه الله تبارک وتعالی به ستا دپاره لار روباسي. هغې دوو کافرو تورې نیولې وې ابو بصیر رضی الله تعالی د ځان سره روان کو مکې مکرمې ته په لاره باندې تله ګپ شپ لګوي خبرې کوي. د ابو بصیر رضی الله تعالی پکې د یو تن ته وایي وایي لکه دا توره دې ډېره زیاته مزېدار ده ښایسته توره دې پیدا کړې ده که نه دا هم څه کمه کل غونته شوې ده بعضې سړی په خپل صفت ډېر خوشحالېږي چې معمولي غونته صفت دی وکړي دی بیا په ځان نه پوهېږي په جامو کې نه ځایږي که نه دا هم دغه شانتي شی و. د صحابي ورته ابو بصیر رضی الله تعالی دا توره دې ډېره ښایسته پیدا کړې ډېر ښکلې توره دي دا هغه ورته یو کنه دا ډېره ښایسته توره ده ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده ما په ډېرو خلکو د دې تجربه هم کړې ده او ور یې ورته کړې زه ته خو یې په لاس کې لږ وګوره که نه چې هغه له یې ورکړه هغه تاو شوې سټې تې ووه هغه په ده باندې تجربه وکړه هغه نه یې سټ وو کافر مردار کو چې ورته وې کو هغې بل ته چې وکتل د ده
کار خو تمام هغه په منډه شو اوس به ما پسې را روان دی هغه په واپس کې مدینه منورې ته راوتښتېدو چې مدینه منورې ته ځان راورسو نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل د الله پاک پیغمبر ابو بصیر را پسې را روان دی هغه یو خو ختم کو زما نمبر دی هغه یو خو په لاره کې کار یې ولې تمام کو اوس زما نمبر دی په ما پسې را روان دی ګورې ما ته خلاص کا چې ابو بصیر رضی الله تعالی څنګه راغی په هغه پسې کنه وی د الله پاک پیغمبر تا خپل وعده پوره کړې ده تاسو دوی ته واپس کړې ما ستا په وعده کې ما خیانت نه کړې تاسو دوی ته واپس کړې ما ورله په لاره کې کار تمام کړې نو بیا خو راته دی حواله کوي دی راته حواله کا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل ای ابو بصیره ته جنگ بیا تودای ته بیا جنگ تودای ګور ته بیا جنگ شروع کړه داسې مه کوه چې دا خبر ابو بصیر رضی الله تعالی واورېده کنه ډایرک روان شو د الله پاک پیغمبر زه چېرته جنگ نه جوړوم روان شو د دې ځای نه د مدینې منورې نه روان شو او لاړ دریاب ته ووتو د دریاب په غاړه باندې کېناستو او هلته کې نه آبادي وه هېڅ شی نه و وایي زه به دلته د الله نه امداد غواړم خو مکې ته نه ځم د دریاب په غاړه باندې کېناستو اوس ته سوچ وکړه چې خوش بیابان ځنګل دریاب ژوند به یې څنګه تېراو نه آبادي هېڅ شی نه خو د دین اسلام دپاره په دغې بیابان کې پرېوتو وایي زه نبي علیه السلام نه ځم ځکه چې هغه ته پرې تکلیف جوړېږي معاهده ماتېږي خو مکې ته هم نه ځم ځکه هغوی مې بیا کافر کوي زه به د دریاب په غاړه پروت یم زما الله شته دی بیا به چې د مکې مکرمې نه کم تن مسلمانېده که نه دا خو مدینې ته تللی نه شو ځکه نبي اسلام سره د جنګ بندۍ معاهده شوې وه نو هغه به په ابو بصیر پسې تله د دریاب غاړې ته هلته به تو نو هلته دوی جمع کېدل نه هلته ځان له لوی پوځ تیار شو ځکه چې کم کس به د مکې نه راوتو مسلمانېده به په نبي اسلام پسې خو تللی نه شو د جنګ بندۍ اعلان شوی و نو ته به د دریاب غاړې له هلته به پاتې کېدل نو چې هلته به د کافرو قافله تله که نه دوی به ورته په لاره کې ناست په لاره کې به ورته ناست وو چې هغوی دې سفر نه شو کولی په نبي علیه صلات وسلام پسې مکې والا سوال جواب راولېږل وایي د دې خپلولۍ لحاظ وکړه خو دغه خلک ځان ته روبله دغه خلک ځان ته روبله موږ پرې نه یو خفه ځان ته مدینې ته بوځه چې موږ سره په دې معاهده کې داخل شو چې موږ د دوی نه خلاص شو نو نبی علیه الصلاة والسلام په ابو بصیر رضی الله تعالی پسې خط ولېږو وی ابو بصیره ته او ستا ملګري چې څومره دي راځئ مدینې ته ماله اوس راځئ نو چې کله د نبی علیه السلام خط هغې ته ورسېد که نه ابو بصیر رضی الله تعالی حالت د ځنکدن کې و د دریاب په غاړه پروت دی بلکل اخري ټایم یې سلګۍ وي نو چې د نبي علیه السلام دا خط یې ولیدو د سینې سره یو ځای کړو په ژړا شو مدینې ته اجازت میلاو شو خو زه نشم تللی په دغه کې ټایم کې ساه ورکړه دا حالت په صحابه کرامو باندې تیر شوی دی دا حالت په صحابه کرامو تیر شوی دی د دین اسلام قدر به ولې د هغې سره نه موږ سره چې د دین اسلام قدر نشته احترام نشته عزت نشته په تیاره میلاو شوی ما تا ته په دین اسلام څه میلاو شوي څه تکلیف میلاو شوی د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو بس مسلمانان یو